زمونږ په اولاد کې د الله مینه محبت نشته، زمونږ په اولاد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت نشته، نو دویمه لار بیا هغه بېدیني او گمراهي ده. نن چې موږ او تاسو څومره اورو او اینو په سوشل میډیا باندې یا د دین علاوه په حجرو بیټکونو کې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې څومره مذاق اورو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو پورې څومره مذاق کو او اورو او وینو یې. دا اصل وجه هم دغه ده چې نن موږ د خپل اولاد نه هم غافل یو، د خپل پیغمبر نه غافل یو، د خپل دین نه غافل یو، د خپل ایمان نه غافل یو. ځکه نن کفار او مرتدین خلق او ملحدین خلق چې هغه د دین نه بیزاره دي، د ساينس په ترو باندې او د ساينس کم دی په یو حلقه جټکه باندې هغه دې حد ته ورسېږي چې هغه په الله باندې نعوذ بالله اعتراضات کوي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کوي، په قران کریم باندې اعتراضات کوي. د دې اصل وجه دا ده چې دا زما ستاده بچي، دا ما ستاده ځوان د ما د دین نه لري ساتلې، د ما په داسې ادارو کې شامل کړي چې هغه ادارو کې د دین نشو خودلې، بلکې د دین نه بیزاری د خودل شي، د قران نه لریواله د خودل شي. صرف د ساينس په یو څو تیوریانو باندې د چې کوم نه ژوند راټینګ کړي دي چې بس د دنیا دغه یو څو ورځې دا یو څو ورځې تیوري ده د ساينس کوم نه د سکیږي دا د ساينس په ذریعه سره کیږي. د ذهن نه د الله خالقیت صفت ورک کړي دي، د ذهن نه د الله رب العزت هغه رازقیت صفت ورک کړي دي چې دا سدي د الله رب العزت پیدا کړي. څومره زنده سر دی دی رزق الله رب العزت ورکړي. د ذهن نه د ساينس په بنیادونو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعلیمات او شکل او صورت ورکړي دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت ورکړي. ځکه نن زماستا ځوان هغه بېدینۍ او گمراهۍ طرف ته روان دي او ډیر زیات په تیزۍ باندې روان دي. موږ مور خپل ته پد نشته، موږ د خپل بچو نه غافل یو. نن څومره پروپاګاندا کیږي، څومره چې کوم دي زماستا ځوان هغه په بېدینۍ باندې اخته دي، هغه د میډیا په ترو باندې موبایل په ذریعه سره وي او هغه چې کوم دی د رسم رواج په بنیاد باندې وي او هغه په پیشن په بنیاد باندې وي چې زما ستاسو د زوی، زما ستاسو د ځوان بچي، زما ستاسو د لور پیشن د څه په بنیاد باندې دي، د رسم رواج څه دی، د ناس پاس څه ده او د کوم خلکو سره د ناس پاس څه ده. نو د هغې په بنیاد باندې چې کوم دی نن زما ستاسو مونږ د مور پلار د خپل اهل او عیال د خپل بچو نه سيو غافل یو. د دې فکر پکار دی هر مور پلار له د خپل ځوان بچي فکر، د ځوان لور، د ځوان زوی فکر پکار دی چې زما د بچي عقیده څه ده، چې د خپل ماسوتن کې مونږه خپل بچي ځان تکینو بچیا زما عقیده څه ده، د الله متعلق څه عقیده ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه عقیده ده، د قران کریم متعلق څه عقیده ده. تا په یونیورسيټي او کالج کې څه زده کړل، تا باندې چې زه څومره خرچه کوم هغه خرچه کې چې کوم دی ته د دین نه لري څومره شوي، د دین ته نږدې څومره شوي، الله نه څومره لري شوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څومره لري شوي. دا یو فکر دا د هر مور پلار په کار دی. عزتمند د خپل بچو فکر د بچپن نه فکر دی، د وړوکوالي نه دا کم ماشومان چې دی دا په دې وخت کې چې کوم دی د دې تربیت کېږي. د مشران مثال ورکي کله چې لخته تنکی وي نو دا تاویږي، چې کله لخته کېږي شو په خشوا دا کو بیا ته توخی د دین وندنه کې دا بیا ماتيږي خو تاویږي نه، دا بیا تربیت نه اخلي. نو د دې وجه نه چې کوم دی مونږ له پکار دی چې خپل بچو فکر وګو. د دین علاوه